د الله په ذات به اعتماد کو. څنګه اعتماد وکړو؟ دا حدیث مبارک یو څو جملې ما ولوستې، رسول الله مبارک خوب لیدلی، دا بخاری کې هم ده او په مسلم شریف کې صحیح حدیث دی او امام نووي رحمه الله هم دې کتاب کې را نقل کړی دی، مشهور حدیث دی. رسول الله مبارک وایي زه اوده ومه، عرضت علی الامم، ما په خوب کې ولیده چې امتونه تیریږي، انبیا ته مخکې دي او امتونه ورپسې دي. و یو پیغمبر مې ولید چې یو څو کسان دي ورسره، یو داسې پیغمبر مې ولید چې درې څلور دي ورسره، داسې امت مې ولید چې یو وړه ډله ده ورسره، او داسې پیغمبر مې ولید چې یو امتي م ورسره نشته. ویل په آخر کې چې مې وکته یو ډېر لوی ډله را روانه ده، ټوله فضا یې پټه کړې ده. ویل ما په خوب کې ووی چې دا به زما امتي. نو ما ته جبرائیل ووی چې نه، دا موسی علیه السلام او د هغه قوم دی، دا ستا امت نه دی. وی زه خاموش شوم او بیا دوباره چې ما وکتل نو د هغې نه لویه ډله را روانه وه. نو جبرائیل ما ته ووی چې دا ستا امتیان دي او په دې کې به 80,000 کسان بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي، او دا 80,000 به یو یو د ځان سره 80,000 کسان بوزي. دا خبرې چې یو څه واورېدې نو د رسول الله مبارک په ملګرو کې هغه ګوټ کې یو سړی ناستو، د هغه نوم دی عکاشه ابن محصن. دا څادر یې د دې ګوټ نه ونیو، یو کمبل و ورسره او د هغه ځای نه یې را منډې کې. رسول الله مبارک ته یې ویې ما ته دعا وکړه چې زه هغه 80,000 کې ما الله شامل کی. رسول الله مبارک وی ته پکې؟ ویل ته یې پکې. نو بیا بل را پاسېده. نو رسول الله مبارک هغه کېنه ویل دا یو سیټو، بس دا یو ټکی و چې دی یو ته میلاو شه، دا هر چا ته نه میلاویږي. بهرحال دا خبرې وکړې او رسول الله مبارک کور ته واوړېد. صحابه په خپل ځای پاتې شو، تبصره پې شروع شوه چې دا 80,000 کسان څوک کیدی شي چې دا به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي. مختلف رائے مخې ته رالې چې دا د رسول الله مبارک ملګري دي یا هغه څوک چې اسلام کې پیدا دي یا هغه چې 2 دینه یې قبول کړي دي. رسول الله مبارک واپس راووته، ویل تاسو په څه شي تبصره کوئ؟ نو هغوی ورته وویل چې داسې واقعات دي. نو رسول الله مبارک ورته وی چې نه، ما الذي تخوضون فیه. رسول الله مبارک وی دا تاسو څه بحث مباحثې کوئ؟ نو فاخبروه، صحابه ولا خبر ورکړه چې تا یو خبره وکړه چې 80,000 کسان به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته شي، د هغې تحقیقات کوو. رسول الله مبارک ورته وی هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون. دا ما چې کوم 80,000 کسان تاسو ته ووی دا هغه خلق دی لا یرقون چې پچې دم نه دی اچولی، ولا یسترقون او نه خپل ځان پچا دم کړی دی چې یاره زه بیمار یم، یو سړی مولا صاحب له لاړ شي چې ما باندې دم واچو چې زه ښه شم، او یا بل چا له لاړ شي، تعویذګر له لاړ شي، جعلي پیر پسې لاړ شي چې ماله دا وکړه ماله دا وکړه، الله پرېږدي او مخلوق پسې لاړ شي. دا یو صورت دی. دویم تاسو په فیسبوکو کې به ګورئ بلا جعلي پیران دي، د روپو دپاره او د دې ذلیلې دنیا دپاره یې ځان ذلیل کړی دی، او د ساخت تعویذ او د قرآن او د حدیث په دغه باندې بانه جوړی، د هغې په ذریعه باندې د خلکو نه پیسې راټولئ. رسول الله مبارک وی دا 80,000 کسان هغه دي چې نه څوک دم کړی دی او نه ځان پچا دم کړی دی، ولا یتطیرون او نه پال نیولی دی، پال. وعلى ربهم یتوکلون
په خپل پروردګار کامل اعتماد کړی دی دا هغه خلک دي. د دې ټکو مقصد دا دی چې د الله په ذات باندې کلک اعتماد کول دا د انسان عزم او د ایمان علامه ده چې دی به د خدای په ذات باندې چې که ما ته خیر را رسي که شر را رسي او که خوشحالي را رسي او که غم او که مرګ او که ژوند او هر څه حالت چې په ما باندې راشي دا د الله د طرف نه دی.